ځکه په دنیا کې د انسان د مقبولیت نښه ته خپل ځان وتله چې ته مقبول عند الله او کنه خدای ته مقبول یې د مقبولیت نښه دا ده چې ستا محبت اول په نیکانو خلکو کې خواصو کې پیدا شي. لکونو مجمع ده 1 لاکھ افراد دي، مثلا په 1 لاکھ کې خواص نیکان خلق تقوادار متقین هغه 10 کسان دي. هغه 10 کسانو تا سره اول محبت پیدا شي نو ته عند الله مقبولی. دا د قبولیت نښه ده. بعضې خلک وایي دومره تعمیرات یې وکړل، جوماتونه یې جوړ کړل، مدرسې جوړې او دومره علم دی ورسره او داسې اواز لري، خوش اوازي ده او داسې بیان کوي، داسې فصاحت او بلاغت لري. دا د مقبولیت نښې نه دي. نیک اعمال دي، لیکن نیک اعمالو مدار په اخلاص احسانی کیفیت للهیت سره او نیت سره دی. د مقبولیت نښې دا دي چې د کوم چا محبت د نیکانو خلکو په زړه کې اول پیدا شو، متقینو په زړه کې، بیا دی ته خواص وایي. خواص چې خدای ته نږدې وي، که د ده لنګو کې زیرې یو لنګ لاندې وي یو لنګ باندې وي، نورې هیڅ نه، دا خواصو کې دی. خو چې خدای ته نږدې وي، متقی وي، تقوادار دی، عمل صالح ایمان کې راسخ دی. او چې کوم یو سړی ډېر مال او دولت لري، موږ خواص هغه ته وایو. چې څوک غټان وي، دا خواصو کې نه دی، دا عوامو کې دی. نو چې د کوم کس محبت ته خپله دې پیمانه باندې ځان وګوره، ته خوشحالېږې چې خلکو ها ها وکړه، ما بیان او تقریر وکړو، خلکو تعریف وکړو، لیکن ته د هغه چا نه اول تپوس وکړه چې کوم حکما دي، په دې باندې پوهېږي او نیکان خلک دي، صلحا دي، الله ته نږدې دي، تا سره د هغوی محبت پیدا شو، ته عند الله مقبول یې. دا د خدای د مقبولیت نښه ده.